بسات نتر بسیتا هر چستا دیا الله هر چستا دیا الله دا خطول ستا پیو کن سر پیدا دیا الله پیدا دیا الله بسات نتر بسیتا هر چستا دیا الله هر چستا دیا الله دا وارستا یو کن سر پیدا دیا الله پیدا دیا الله مالکی دا املاکو مخترع دا افلاکو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فدهلا چې رک روغ او صحتمند بیاستئ. عزتمندو دا د ایمان د پال و شوخ خپرونه د تاسو پکې د احادیثو درس اورئ د کتاب ریاض الصالحین څخه. تیر درس مو په 9 باب کې و، باب الولی العادل، باب عنوان و چې انصافدار او د عدل والا رئیس، بادشاه، والی وغیره څوک چې هغه ته د یو اندازه خلکو مشري ور په غاړی نو د عدل نه کار اخلي. الله باغوی ته د قیامت په ورځ باندې نور منبرونه کېږي او دوی په هغې باندې عزت باندې هغه ناست وي. نو نن به 8 نمبر باب اخلو چې هغه څوک د دغه شان انصافدار او د عدل والا مشرانو تابعداري کوي، یا موږ له څه پکار دي چې د دغه شي مشرانو، والیانو، خلفاو چې د عدل و انصاف کار کوي، موږ به د هغې مقابل کې څه کوو؟ نو دلته 8 نمبر باب په دې ښه دی، باب وجوب طاعة ولاة الامر في غیر معصیة وتحریم طاعتهم في المعصیه. نو دلته موږ او تاسو ته هغه خپله وظیفه او واجبات را په ګوته کوي په دې باب کې چې د داسې مشران چې هغه انصاف والا وي، عدل والا وي او د شریعت تابعدار وي، د هغوی طاعت واجب دی، خو په دې شرط چې په ناروا کې، په ګناه کې به د هغوی تابعداري نه کېږي. البته په روا امورو کې، په جایز امورو کې د عمراو، خلفاو او د چارواکو اطاعت کول، د هغوی خبره منل دا واجب دي. البته د شریعت خلاف امورو کې د هغوی اطاعت کول دا بیا جرم او ګناه ده، په دې کې به اطاعت نه کوو. نو نننی باب دی د خپل مشرانو، د چارواکو، د خلفاو، رئیسانو، والیانو د دوی اطاعت کول، یا دارنګ د خپلو علماو، استادانو، شیخانو، دا هم اولاد امور کې راځي. د شریعت په چوکاټ کې د دوی اطاعت واجب دی. بیا امام نووي رحمه الله د دې باب د لا تثبیت دپاره او د تایید دپاره د قرآن کریم یو آیات راوړی او بیا احادیث راوړي دي. نو تاسو د دغه آیاتونو او د احادیثو اوریدو ته رابلو، موږ سره پاتې شئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية. الله جل شانه فرمای ایمان والا ته خطاب کوي، اے د ایمان والاو، اے هغه خلکو چې تاسو ځان ته مؤمنان وایي. د ایمان تقاضا دا ده، د ایمان غوښتنه دا ده تاسو نه اطیعوا الله، چې د الله د ټولو حکمونو تابعداري به کوئ، و اطیعوا الرسول، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو طریقو د سنتو تابعداري به کوئ. و اولی الامر منکم، او هغه څوک چې ستاسو واک اختیار، ستاسو چارې هغوی ته سپارل شوي وي، امیر وي، خلیفه وي، وزیر وي، نایب وي، د هغوی تابعداري به تاسو کوئ تر څو چې هغوی تاسو ته د الله او د رسول د حکم مطابق خبره کوي.
رستو براشي ان شاء الله. ګورئ د الله او د رسول حکم دا مستقل دی، هغې سره اطیعو لفظو. و اولی الامر منکم دا مستقل نه دی، د اولی الامر اطاعت د رسول الله د اطاعت موافق به کولی شي. رسته به وپېژنو چې اولی الامر چاته ویلی شي. راځو د دې باب اول او دریم دا حدیث مخلو، هغې نه وروسته به د هغې شرح ته راځو. اولنی حدیث د عبدالله بن عمر دی، فرمایي وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة متفق عليه. شباره دا سيدا دو ابن عمر چې خپل نوم عبدالله دی، عبدالله بن عمر فرمایي رضی الله عنهما، الله دې د دواړو نه راضي شي، زوی او پلار دواړه صحابو. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وعلى المرء المسلم، په هر مسلمان بنده باندې، مرء المسلم دا عام دی، على المرء المسلم په هر مسلمان بنده باندې واجب دی، لازم دی السمع والطاعه، د خپل امام، د خپل خلیفہ، د خپل امیر خبره اوریدل او داغه خبره منل، داغه اطاعت کول. فيما احب وكره، پاغه څه کې کده د خوخوي او که خوخه نه وي، یعنی هغه شیان کده د خوخيږي او کنه خوخيږي، معنا کده غریب وي او کده مالدار وي، په ټولو حالاتو کې به د خپل امام او د خپل خلیفہ تابعداري کوي. که چېرته دغه امام خلیفہ دغه چارواکي د شریعت خلاف امر وکړي نو بیا اطاعت واجب نه دی. وروسته وایي کنه الا ان یؤمر بمعصیة، مگر که په هغې وخت کې که چېرته دغه چارواکي دغه خلیفہ دغه امیر دته امر وکړي بمعصیة، د ګناه په یو کار باندې، د شریعت خلاف یو کار باندې، مثلا عسکرۍ کې اخلي ورته وایي چې ګیره بخره یوه پیسې ښکته راکاږي، مانځه ته ټیم نه ورکوي، لمونځ به نه کوئ. نو فاذا امر بمعصیة، کله چې دوی ته د ګناه په یو قسم باندې د یو شریعت خلاف کار باندې امر وشو نو فلا سمع ولا طاعة، نشته په د باندې اورېدل د دغې خبرې ولا طاعت، او نه تابعداري کول، نه په هغې باندې عمل کول، بس بیا به د هغې خبرې ته اعتبار نه ورکوي. نو که دی پکې سزاوار کېږي او که دغه کېږي خو دا به د الله دپاره وي. بیا صحیح حدیث دی، امام بخاري په کتاب الاحکام کې باب السمع والطاعة للامام 1144 رقم باندې، امام مسلم کتاب الاماره ووجوب الطاعة الامراء په 1319 رقم باندې دا حدیث روایت کړی، صحیح حدیث دی. دویم حدیث هم د عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت دی، فرمایي وعنه رضی الله عنه قال كنا اذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. وکله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مونږ بیعت وکړو په یو خبره باندې، مونږ به دا ویل علی السمع والطاعه، یا رسول الله سر په سترګو راته دا خبره منظور ده او مونږ به ستا خبره اورو منو به. نو یقول لنا هغه به راته ویلي فیما استطعتم، صحیح ده خو څومره چې ستاسو په وس پوره وي. ګوره سمع او طاعت تابعداري د خپل توان او د وس موافقه، د وس نه بهر په تاسو سمع او طاعت نشته. دا هم صحیح حدیث دی، امام بخاری کتاب الاحکام باب کیف یبایع الامام 1202، مسلم کتاب الاماره 1318 رقم باندې حدیث روایت کړي. دریم حدیث دا هم د عبدالله بن عمر نه دی رضی الله عنه، قال داوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، وفي رواية ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. عبد الله بن عمر وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی دی، ویلی بار بار به دا خبره کول، من خلع یدا من طاعة، چا چې خپل لاس د امیر د اطاعت نه، د هغې د بیعت نه ویستو، منه سر یې ویستو، د بیعت نه خلاف وکړو، او د مسلمانانو د خلیفه نه، د امیر نه، د چارواکو نه بغاوت وکړو، لقي الله يوم القيامه، سبا چې قیامت کې د الله سره مخامخ کیږي، ولا حجت له، هیڅ دلیل به د لپاره نه وي، ملامته به وي او دته به عذاب ملاویږي به د باندې. او که څوک پرته د بیعت نه، پرته د امام د تابعدارۍ نه، د هغه د حکم او د فرمان د منلو نه وفات شو، ومن مات وليس في عنقه بیعة، څوک چې مړ شي او د هغه په غاړه کې د امیر د خلیفه بیعت نه وي،
معنی د ځان دپاره یو بیل حکم او شریعت یو بیل قانون جوړ کړی وي او د وخت د امیر د خلیفه د والی د خبره نه مني نو ماته میتتن جاهلیت دا به مړ کېږي په مرګ د جاهلیت بس دا د جهالت په مرګ مړ شو دا د مسلمانانو په طریقه مړ نه شو دته د جهالت او دغه د ګمراهۍ په لاره کې مرګ راغی الله دې موږ تاسو د دې نه وساتي او بل روایت کې ورسره داسې راغلی چې څوک مړ شي او د مسلمانانو جماعت سره اتفاق نه وي د مسلمانانو خلافت او د مسلمانانو حکومت مودای نه وي منلی د دې مخالفت یې کړی وي د دې نه لار جدا کړې وي فانه یموت میتة جاهلیت دا به د جهالت په مرګ مړ کېږي خو اورېدونکو تاسو قرآن کریم د سورة نساء 50 دغه آیات په 8 نمبر باب کې او دارنګې 3 حدیث واورېدو راځو د دې شرح ته د باب عنوان و چې د خپل امیر او خلیفه اطاعت او تابعداري دا واجب ده په دې شرط چې دغه اطاعت یا په معصیت او ناروا کار کې نه وي ولې په ناروا کار کې د معصیت د ګناه په کار کې د امیر یا د خلیفه یا د چارواکو خبره منل دا جرم دی لویه ګناه ده د الله په نسبت باندې اگر چې د مخلوق په نسبت باندې به دا هغوی دې ته ښه کار وایي تاسو هغه آیات واورېدو چې هغې کې الله وایي ای د ایمان والاو په تاسو د الله او د رسول اطاعت فرض دی و اولی الامر منکم او ستاسو د هغه چا حکم او د هغه چا خبره هم در باندې لازم ده چې هغه ستاسو اولی الامر معنی خاوند د اختیار وي چارواکی وي خلیفه وي امیر وي نو اولات الامور چې دی هغه څوک چې د چا سره واک اختیار وي دا په ژوندو دلالت کوي ځکه چې چا سره واک اختیار وي او امر چلوي نو دا ژوندي وي ځینې خلک د دې نه استدلال کوي د خپلو پیرانو امامانو دپاره او تقلید دې ثابتوي چې دا بالکل غلط مفهوم دی او غلطه خبره ده چې د دې نه دا اخلي ځکه اولات الامور امر هغه څوک کوي چې هغه ژوندی وي او واک اختیار ورسره وي او که مړی وي خو بیا د نن مخکې چې کوم د ټولو دنیا سردار محمد رسول الله ورپسې بیا د دې امت بهترین انسانان ابوبکر او عمر او عثمان ده دی بس د هغوی خبره منل بګه بیا خو د نور چا خبره سره په کار نه ده دې نه مراد هغه څوک دی چې ستاسو د وخت عمرای خلفای چارواکي او هغه د مسلمانان په یو نظم او یو جماعت کې راجمع کړي د شریعت په چوکاټ کې نو د هغوی تابعداري بیا واجب ده په مسلمانانو هغه هم تر دې حده چې د شریعت خلاف نه وي اوس دغه اولاد امور څوک دي علماو په دې باندې ډېر لیکل کړي دي خو خلاصه دا ده چې اولاد الامور چارواکي چې د هر زمانې دا دوه قسمه یو علما دي یو عمرا دي عمرا د وخت سیاسي چارواکي والیان ولسوالان او امیران وزیران وغیره او یو علما دي چې په دینی بخش کې دا علما دي او په نظامی بخش کې د عام چارواکي علما دا اولاد امور المسلمین دي ځکه د مسلمانانو دینی چارې چې دي دوی ته راجع کیږي دین متعلق چې پوښتنه کوي فتوا غواړي یو مسله کې مشکلی په شرعي لحاظ سره د شرع په بیان کې ټول خلک علماء ته محتاج دي دارنګه د شرع په تعلیم کې تعلیم د شرع کې خلق حق طرف ته دعوت کول او هغه طرف ته برابرول نو په دې کارونو کې اولاد الامور چې دي اختیار دا د علماء سره دی په شرعي جانب کې د دین په تشریع کې د دین په بیان کې د دین په دعوت کې په فتوا کې یو خبره چې هغه دغه رواواله او نارواواله معلومول دا د علماو تسپارل شوی دی او دا اولاد امور دي نو د شریعت په بیان کې تعلیم کې د کې به د علماو تابعداري کیږي دا بل خبره چې اوس بيدینه کړی ملحدین کمونستان یهود نسوارا دا کوشش کوي چې علما ختم کی په یو نوم او بل نوم باندې ګوره دا زمون د دین د عمراو اهم جانب دی دویم قسم اولاد امور چې دي زمونږ هغه عام عمرا دي خلفا والیان وزیران رئیسان په ضبط د امن کې د امنیت پر راوستلو کې د دغه شریعت په حمایت کې دغه نه دفاع کولو کې خلق دغه شریعت باندې ملزم کول په دې باندې کلکول چې دې نه به دفاع کې په دې به عمل کوي نو دا بیا
نظامی بخش ته سپارلی شوي دي. نو په دغه جانب کې اولات امور زمونږ د امورو واګې او اختیار یې چارې چې کوم دي دغه سیاسي مشرانو ته سپارلی شوي دي. د هغوی به هم تابعداري کولی شي، د هغوی خبره به منلی شي او د هغوی اطاعت دا لازمي دی، واجب دی، په دې شرط چې د شریعت خلاف نه وي. خو اصل اولات امور چې زمونږ دي هغه علما دي. ولې؟ ځکه علما چې دي دوی شریعت بیانوي، دوی دې زمونږ چارواکو ته وایي، دې زمونږ مشرانو، رئیسانو، والیانو ته چې دا د الله شریعت دی، په دې عمل وکړه، باید دا قوم ته دا خبره بیان شي. او عمراو ته به چې تاسو به هم د شریعت خلاف نه کوي او عوام هم په دې لازم کوي چې دا به مني. لیکن کله چې عمرا زمونږ کله داسې عمرا چې هغه په خپله علما شي، لکه پخوا نه به داسې و چې خلیفه او امیر به دا به عالم و. نو کله چې عمرا شریعت زده کوي، نو دغه شریعت چې دوی زده کوي بیا هم بله لار نشته، دا به هم د علماو نه زده کوي. نو بیا به دغه شریعت او دغه حق نافظوي په خلکو باندې. دارنګې علماو ته به افضلیت ورکولی کېږي، خاص کر هغه خلفاو چې هغوی په زړونو کې به ایمان و دین به، نو هغوی به علما څنګ ته ورتلل. علما به په لوړو لوړو عهدو او عداوتونو ګمارل، دې دپاره چې خلک په صحیح طریقه هغه توجیه کې سمه لار ترې راولي. هغوی به د علماو توجیهات او د هغوی مشورې اخیستلې وخت په وخت. خو دې زمانه کې کافرو په مسلمانانو داسې کانې کړي چې علما یې مکمل له دې خلکو نه جدا کړي دي. بلکې د یهودو نصاراو مشن دا دی چې علما ذلیل کړي، د علماو توهین وکړي، علما سپک معرفي کړي، دا ذلیله طبقه معرفي کړي. د علماو سره چې د دې متدین ملت کومه مینه محبت دی، کومې اړیکې دي، هغه پرېږدي. تاسو ګورئ چې په یو نوم او په بل نوم باندې علما بدناموي. هغوی په دې پوهېږي چې کله علما بدنام شو، نو علما دا د دین وارثان دي، د پیغمبر وارثان دي، د هغوی سره دین بدنامیږي. نو بیا به څوک دین ته ژمن نه وي. اگر چې ډېرې دسیسې روانې دي، خو مونږ د الله په کتاب باندې ایمان لرو. الله وایي یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. دوی خو غواړي چې د الله د دین دا ډیوه، د الله د دین دا چراغونه مړه کړي، خو الله خپل دین پوره کوي او دا خپل ځای ته رسوي. دارنګې عمرا چې دي اکثر خلق علماو ته عقیده لري، د علماو په خبره باندې یقین کوي، هغې باندې عمل کوي. نو خلق کې ورسره په زړه کې مینه لري او تابعداري کوي. دارنګې د عام عمراو سره هم د ځینې خلکو مینه وي، خو د علماو سره مینه دا د دین په خاطر باندې د زړه نه وي. البته عمراو سره مینه چې دا یا به د تمې توقع د لالچ د وجې نه وي، یا به د یېرې د وجې نه چې د هغه د شر نه به یېرېږي. خو د علماو نه خلک ډېر یېرېږي، ځکه هغوی پوهېږي چې که عالم پسې مې خوله وسپړدله، عالم پسې مې خبره وکړله، نو الله به مې ګمراه کړي، تباه به شم. او دا حقیقت دی. علما چې د علماو غوښې چې دا مسمومي، چا چې علماو پسې خبره کړله الله ذلیله کړي او شرمولي دي. کوم حکومت او نظام چې علماو پسې خبرې کړلې، علما تعذیب کړي دي، علما توهین کړي دي، هغه نظام ډېر زر سقوط کړی دی او هغه د خپلو غورځېدلی. ځکه دا ملت د علماو تر څنګ ولاړي، دا اسلامي ملت دی، دا مسلمانان دي. اگر چې څه وخت دپاره به د لالچ په وجه د پیسو په زور باندې یو څه وکوي، خو دا امت بیا رایخېږي. نو اسلامي امت دپاره پکار دي چې د هغوی واګې او اختیارات د هغوی مشري د علماو په لاس کې، او دارنګې هغه عمرا چې هغه شریعت او اسلام ته ژمن وي. په دې صورت کې بیا په ټولو خلکو واجب دی چې د خپلو علماو، د خپلو عمراو، د خپلو چارواکو تابعداري وکړي، د هغوی اطاعت وکړي. لیکن د عمراو، د چارواکو او د علماو اطاعت به دا تابع وي د اطاعت د الله او د رسول. ځکه الله وایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. داسې نه دي ویل چې واطیعوا اولی الامر منکم، ځکه د اولی الامر چارواکو د علماو اطاعت واجب دی. په کوم ځای کې دا مستقل نه دی، د الله او د رسول اطاعت مستقل دی، د علماو دارنګ د چارواکو اطاعت او تابعداري په هغې کې واطیعوا لفظ نه دی ویلی، معنا هغه د الله او د رسول اطاعت تابع دی. که دغه علماو چارواکو تاسو ته د شریعت موافق د الله او د رسول د طریقو موافق خبره کوله، نو تاسو باندې واجب دی چې د هغې خبره ومنئ. که چیرې د وخت علماو
یا چارواکو خلیفہ امیر والی د معصیت په یو کار باندې د ګناه په یو کار باندې مونږ او تاسو ته حکم وکړو نو په مونږ او تاسو باندې د هغې خبره منل د هغې تابعداري کول دا ناروا دي بلکې حرام دي بلکې د هغې نه د بره ولی الامر چې دی چې هغه الله او رسول دی بیا به د هغې خبره منو دې کې بیا مونږ ته شریعت بل حکم ده چې لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق بیا د مخلوق لاندې خلکو د خلفاو امیرینو خبره د الله او د رسول په مقابل کې منل دا جرم دی بیا به یې نه منو دارنګې دا خو دغه آیات متعلق خبره وه په دې باره کې ډېر زیات احادیث هم دي انشاءالله دې باب کې به وامرو مونږ 3 حدیث ولوستل د امیر د اطاعت متعلق 3 حدیث د عبدالله بن عمر نه روایت شوي اولنی حدیث د عبدالله بن عمر چې کوم مونږ ولوستو هغه دا چې علی المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وکره په هر مسلمان د خپل امیر او خلیفه طاعت واجب دی که د خوښه یو که نه وي یعنی په هغه کارونو کې چې امیر یو کار باندې حکم وکړي که د خوښه یو که نه وي خدا به طاعت کوي د خپل وس موافق به په هغې عمل کوي تر دې بریده چې هغه د شریعت خلاف حکم نه کړي که د شریعت خلاف حکم یې وکړو نو بیا اطاعت نشته د حدیث کې لفظ د علی المرء راغی علی المرء دا داسې کلمه ده چې دا په وجوب دلالت کوي د عموم دپاره ده منع یجب علی المرء المسلم بمقتضى اسلامه په هر مسلمان باندې د اسلام د تقاضا په رڼا کې دا واجب دی چې دی د خپل امیر د خپل خلیفه د خپل مشر خبره ومني د ده خوښه یو که نه وي ولو که په داسې یو شي ته حکم وکړي چې هغه د ده نه خوښېږي دی د هغې سره مینه نه ساتي د باندې بد لګېږي خو په ده واجب دی چې دی به په هغې عمل کوي د خپل وس او توان موافق اگر چې د ده نظر د هغې خلاف کار باندې وي مثلا یو کار و د ده نظر د هغه په خلاف دی خو د شریعت خلاف نه دی هغه کار دا به په هغې عمل کوي بس په ده واجب دی چې دا به تابعداري کوي مګر په هغې صورت کې چې دا حکم د شریعت خلاف نه وي که د شریعت خلاف وي بیا پسې نشته نو دې حدیث کې دلیل دی په بطلان د هغې مسلک یو تعداد خلک دی یو لار او طریقې غوره کړله دا په هر حکومت او په هر ځای کې وي لا نطیع ولاة الامور موږ د چارواکو او د دوی په اطاعت باندې مامور نه موږ د دې خبره بیخي نه منو د دې اوسنیه د دې چارواکو مشرانو خلیفګانو او اطاعت په موږ واجب نه دی مګر په هغه شیانو کې چې الله موږ ته د کولو امر کړلی او الله په موږ لازم کړلی هغه به منو خو نور د دې امیرانو خلفاو چارواکو خبره موږ نه منو څه معنی مګر کم شیان چې الله په موږ واجب کړي لکه مثلا مونځ دی که دوی راته ویل مونځ وکړئ نو موږ به یې کوو ځکه موږ باندې الله واجب کړی دی که راته وایي چې زکات ورکوئ نو موږ به یې ورکوو ځکه د الله لازم روژه نیول حج وغیره مګر که داسې خبره کې موږ ته حکم وکړو چې هغې کې شرعي امر نه وي او د شریعت خلاف هم نه وي نو بیا په موږ باندې د هغوی اطاعت واجب نه دی وی دلیل دا نیسي که چیرې موږ د دوی خبره ومنو او د دوی دا امر په ځان لازم کو نو بیا خو دا نوي مشرعین شو دا خو دوی نوی شریعت جوړ کو موږ ته خو بس هغه یو شریعت بس دی چې کوم پیغمبر راوړی دی موږ وایو دا یو نظر دی د دې خلکو خو دا نظر باطل دی دا د قرآن مخالف دی د سنتو خلاف نظر دی موږ وایو زه فرض که د خلکو خبره ومنو چې بس موږ د چارواکو خبره نه منو یوه خبره هم نه منو مګر هغه خبره چې شریعت پې امر کړی دی نو بیا خو د دوی او د عام نور خلکو په منځ کې فرق رانغی بیا خو عام خلک هم کومه شریعت خلاف خبره څوک راته وایي نور منل نشته دی بیا بس هر سړی به امر بالمعروف او نهی عن المنکر به کوي بس دا مونځ اودس دا به منو بیا خو هېڅ امر او نظم قانون به نه وي نو یو فوضا به جوړه شي ګډوډۍ به راشي هر سړی به خپل واک او اختیار ته پرېښودی شي بلکې مونږ وایو مونږ ته امر شوی دی د اطاعت د امراو باندې په هغه کارونو کې چې مونږ ته الله او رسول په هغې کې امر نه دی کړی یو مباح روا کار وي خو د ملک او د نظام دپاره د امنیت دپاره د خلکو نو چارواکي یو نظام یو قانون مونږ ته راوړي مونږ باید د هغې خبره ومنو او دا واجب ده په مونږ باندې ولې په دې سره که دا ونه منو تفرق راځي ګډوډۍ راځي په ملت کې اگر چې دغه کار باندې الله او رسول امر نه کړي خو الله او رسول ته منم نه کړي خو مونږ به د هغې اطاعت کوو مثلا تنظیمي امور دي تنظیمات نظم ضبط د فوج نظم ضبط
د ښار د ښاروالۍ نظم و ضبط، ترافیکي مثلا د پولیسو نظم و ضبط، دې کې موږ له پکار دي چې د خپل چارواکو د خپل مشرانو د اطاعت وکړو، او دا په موږ واجب دي. او زه وایم بلکې د دوی په اطاعت کې د الله حکم منل دي. ولې الله موږ ته اولي الامر ویل دي چې د هغه تابعداري کوئ. اصل کې دا د الله د رسول خبره منل دي. دا زموږ او ستاسو د ملک او د ټولنې د اجتماع د امنیت دپاره یو بهترین لاره ده. په دې کې انسان د تمرد او سرکشۍ نه بچ کیږي، د تفرق نه سړی بچ کیږي. که موږ وایو چې نه بس چې الله موږ باندې کوم شیان واجب کړي هغه منو، د نورو کې موږ باندې د چا اطاعت نشته، نو دا ګډوډۍ ته، تمرد ته، سرکشۍ ته یو لاره ده. مثلا اوس دور کې بعضې نظمونه دي، بعضې انتظامونه دي، قوانین دي حکومتونو کې چې هغه د شریعت خلاف نه دي، په هغه کې د شریعت خلاف نشته. نو څه باعث دی موږ لا چې اوس د هغې خلاف کوو، موږ یې نه منو. خو شریعت په هغې کې واضح تګلاره هم نه ده بیان کړې. نو اوس به خلک راپاڅېږي چې موږ دا نه منو، ولې دا شریعت کې نشته. موږ وایو بلکې واجب دی په موږ باندې چې د دې قوانینو ومنو. که څوک دغه قوانین نه مني دا ګناهګار دی، او دا د عذاب او د تعزیر او د سخت سزا مستحق دی. چارواکو له پکار دي د وخت مشرانو، علماو له، امیرانو له چې داسې خلکو ته تعزیر ورکړي، دوی محبس کې واچوي، مالی جرمانه پرې ولګوي چې دوی اسلامي حکومتونو د بعضې وضعي قوانینو خلاف کوي چې هغه د شریعت خلاف نه وي. ولې که دوی پرېښودلی شي او دوی د عمراو، د چارواکو یا د علماو نافرمانی کوي او د هغوی مقابل بغاوت کوي، سره دې چې الله موږ ته د هغوی په طاعت باندې امر کړی دی، نو دا یو فوضا جوړېږي، ګډوډۍ جوړېږي. او هر هغه انسان چې هغه د الله او د رسول او د اولي الامر نافرمانی کوي دا مستحق د تعزیر دی، دې ته باید تادیب ورکړی شي. که څوک وایي چې داسې کوم نظام دی چې هغه د وخت حکومت او نظام جوړ کړی وي او د شریعت سره ټکر نه وي. زم ډېر جوانب دی. یو دا ترافیکي نظام سیستم چې دی، انظمة المرور، دا هغه نظام دی چې دا د وخت چارواکو حکومتونو دا جوړ کړی دی او د دې زمانې او دا رایج کړی دی. په هغې کې محصیت نشته، د الله د حکم خلاف پکې نشته. نو اوس چې د ترافیکي نظام څوک خلاف کوي دا اصل کې دا ګناهګار دی او د الله او د رسول د حکم نافرمان دی. لکه زمونږ ترافیکي قانون کې دی چې په ښې طرف به ځي، نو یو سړی راپاڅي چې زه په دې چپ طرف باندې ځم، په دې بل روډ ځم، نو دا خو د شریعت هم خلاف دی. هغه درته ویلي چې پلاني طرف نه راځي، په ښې طرف دې طرف باندې به ځي، او چې د دې طرف ځي نو په دې بل طرف باندې به ځي، بیا به دې بل ښې طرف ته اوړي. السیر علی الیمین. یا ترافیکي سیستم دا جوړ کړی چې پلاني ځای ته ځي نو په دې پلاني روډ به ځي، دې طرف باندې به ځي. ته وایې چې نه زه به خامخا په دې طرف ځم. هغوی د دې لپاره چې یو لویه حادثه راواقع نه شي، خلک د مشکلاتو سره مخ دي، هجوم جوړېږي، ازدحام جوړېږي، نو یو لاره بنده کړي، یو ځای بند کړي، ته به دا تمرد نه کوې چې په هغه بند ځایونو باندې وراوړې او هغه موانع لرې کړي او په هغې واوړې، د هغې خلاف ورزي وکړي. دارنګې په ترافیکي نظام کې دوی په څلور لارو کې مثلا ګروپونه لګولي، سور ګروپ سره اشاره دا علامه ورکوي چې ته به ولاړې تر څو پورې دا اشاره شنه شوې نه، بل طرف ته اشاره شنه شي هغه به ځي، او ته راشي چې دا اشارې په اسلام کې چیرې دي او خو یې پرې وراوړې، نو دا د دغه نظم و ضبط خلاف دی، دا د قانون خلاف دی. باید داسې انسان تعزیر شي، د باندې جرمانه کېښودلی شي. او که څوک وایي چې دا په اسلام کې نشته، بلکې دا اصل کې سرکشي ده، بغاوت دی د قوانینو نه، او دا جاهل دی، اسلام کې شته، اولاد الامور کې راځي. داسې نور نو موږ او تاسو له پکار دی چې دا قوانین په خپل ځان باندې عملي کړو. کله چې اشاره سره نو موږ باندې دا واجب دی چې ودرېږو. دا به نه وایي چې الله ماته حکم نه دی کړی چې اشاره شنه و ځي به او چې سره به ودرېږي به. کله چې ته د دې قانون خلاف کوې ته عاصي ګناهګار یې، ځکه تا خپل رب ته ویلې چې لا سمع ولا طاعت، الله ستا نه خبره منه او نه طاعت کوم، والعیاذ بالله. الله خو درته ویلي و که نه اولي الامر منکم. دارنګې د ترافیکي نظام کې یو بله طریقه دا ده، مثلا څلور طرفه سړکونه راغلي دي او دا یو طرف چې دی فرعي سړک دی، په دې باندې خلک کله کله راځي. یو عمومي سړک دی چې عمومي لین دی، نو اول حق د عمومي لین دی چې دې باندې کم ګاډي راځي، ځکه په دې کې ازدحام ډېر وي، نو دا اول حق د دې چې دا تیر شي.
نو فرعي سړک والا به انتظار کوي چې ودرېږي او توقف وکړي. دا به نه وي چې زما مسرم ګاډی دی او د سرم ګاډی زه څنګه وکړم. لکه زمونږ دا سیستم چې خراب وي، مونږ خلکو کې تمرد او سرکشي ده. یو د فرعي سړک نه راخوشي او بل عمومي، بس یو بل سره ورولګي، بس هغه دته لار نه ورکوي، دی هغه ته لار نه ورکوي. روزانه چې دا ګڼه ګوڼې او لارې بندې، هغه وجه دا ده چې زمونږ د خلکو کې اطاعت نشته. دا د قوانینو ته ژمن نه دي، جهالت دی او تمرد دی. نظام دا منع کړی دی او نور سرکشانو شریعت کې دا دی چې لاره به نه بندې. اکثر رکشو والا دا ورونه چې دی د سړک منځ کې به ولاړي، ریړو والا به سړک منځ کې ولاړي، لاره به یې بنده کړي. ځینې ریړو والا به د خرڅلاو توکي په ریړه اچولي سړک منځ کې به ولاړي. یو طرف نه د ده دا شیان حرام ګرځي ځکه مسلمانانو ته ضرر ورکوي، لاره به یې بنده کړي. نو دا ټول د اسلامي قواعدو د اسلامي آدابو نه سرغړونه ده، ګناه ده. مسلمان باید اسلامي آدابو ته ژمن وي، په هغې مؤدب وي. نو موږ له پکار دی په دغې شیانو کې د خپلو چارواکو، د خپل مشرانو، مدیرانو، رئیسانو دا خبره ومنو. او که داسې نه شي نو مسله به ګډوډی وشي. بیا بار سړی خپل موټر بل ته مخامخ کړی او بس زور به لګوي. نو د هر چا بیا خپله رایه او خپل فکر دی. هر انسان بیا ځان ته فکر او سوچ لري. نو بیا د دې چارواکو، د دې مشرانو، د دې مدیرانو هېڅ قیمت نشته. بس بیا دا عمرا دی بلا امر، واک اختیار نه چلیږي. قاضیان دی بلا قضا، قضا اختیار نه چلیږي. بس هسې یو ګډوډی به شي. نو موږ او تاسو له پکار دی چې د خپلو مشرانو، د خپل چارواکو تابعداري وکړو، د هغوی حکم ومنو، په دې شرط چې د الله او د رسول خلاف پکې نه وي. که چیرې موږ ته دا چارواکي وایي چې جوماتونو ته مه وځئ، د جمعې لمونځونه مه کوئ، نو موږ باید چې د هغې مخالفت وکړو. دا خبره دله نه منو. که وایي چې خلکو سره ظلم وکړئ، لارې بندې کوي، موږ دا نه منو. موږ لا سم ولا طاعت، ځکه دا د شریعت خلاف خبره ده. که دارنګې موږ ته وایي چې لارې جوړې کوي، نو باید چې موږ لاره جوړه کړو. که موږ ته وایي چې جوماتونه جوړ کوي، باید جوړې کړو. که وایي چې جومات لاره پرې مه بندوئ، په دې نقشه او په دې طریقه جوړ کړئ، نو دا څه ناروا خبره خو نه. باید په هغه نظم او په هغه طریقه باید جوړه شي. یو ځای کې کور جوړې، یو ځای کې مارکیټ جوړې، نو په خودسارانه شکل به نه جوړې. باید د هغې نقشې او د هغه ځای موافق جوړ شي چې لاره پرې بنده نه شي، خلکو ته پرې تکلیف نه شي. نو دا ظلم نه دی. باید دا قوانین موږ ومنو د هغوی سره. مثلا که هغوی موږ ته وایي چې یاره تاسو څوک چې فوج ته راځي دا دې ګیره وخورئ، نو دا خبره به ولله نه منئ. که راته وایي چې یاره موږ سره په دې حکومت کې وظیفه کې عمل کې مونځ اودس به نه کې، یا رشوت به ورکې، دا به ورسره نه منې. درته وایي چې پیسې به ښکته راکاږي، دا به نه منې. که ودې منله ګناهګار یې. او دا څوک چې دا خبره کوي دا هم ګناهګار دي. د الله او د رسول خلاف حکم یې تکړی دی، د دې نافظول حرام دي. نو دغه شان نور ځینې داسې کارونه چې مونږ ته په هغې باندې دوی امر کوي چې دا وکړئ او هغه د شریعت خلاف یې، په مونږ اطاعت نشته. نو په ټوله سره د چارواکو اوامر چې دي دا درې قسمه تقسیمیږي. د علماو، چارواکو، د هغوی ټول دا نظام چې راجمع کې درې ډوله باندې هغه تقسیمیږي. یو که دا چارواکي، دا عمرا، دا خلیفګان، والیان مونږ ته په داسې شي باندې حکم وکړي چې په هغې باندې مونږ ته الله حکم کړی دی، نو په دغې شي باندې مونږ له عمل کول واجب دی د دوه وجو نه. یو د دې نه چې الله او رسول پې حکم کړی دی، او دویم دا چې دغه حکم چې دی لکه څنګه چې مونږ ته حکم شوی دا نورو خلکو ته هم پکې شوی دی، او زمونږ امیر او خلیفه هم دا حکم کړی دی. نو د دې وجې نه هم د هغې باندې هم عمل کول واجب دی. او واجب دا دی چې په تا باندې دا لازم دی چې په هغې عمل وکړي. دویم قسم که چیرې دا چارواکي او امیران، خلفا، رئیسان مونږ ته امر وکړي په داسې یو کار باندې چې هغه د الله او د رسول خلاف وي، د معصیت په یو کار باندې، د ګناه په یو کار باندې، لکه مخکې مې یو څو بېلګې بیان کړې. نو دلته په موږ باندې د هغوی خبره نه اورېدل لازمي دي، نه په هغې باندې عمل کول لازمي دي، بلکې د هغې خلاف کول په موږ باندې لازمي دي. که په دې کې تا ته تکلیف ورسېدو د دې په وجه چې ته دغه حکم نه منې، نو الله په دې اجر درکوي. او هغه څوک چې تا په دغې ناروا کار باندې مجبوروي، دا ګناهګار دی او قیامت په ورځ به الله دلته عذاب ورکوي. د دې وجه نه چې الله حکم کړی دی، دی د الله د حکم خلاف تا ته امر وکړو او بیا په تا باندې لازموي. او دویم په دې وجه باندې
ستا د حق د وجې نه چې دوی په تا زیاتی وکړو ته په یو ناروا کړنه باندې په ناروا عمل باندې مجبوره کړې ځکه تا او هغه یو شان د الله بندګانې نه تا له روا دي او نه هغه له روا دي چې د الله د حکم خلاف وشي دریم قسم د چارواکو امر چې دی داسې یو عمل او داسې یو کار باندې هغوی امر وکړي چې په هغې کې د الله امر نه وي یا د هغې نه الله او رسول منع نه وي کړی داسې یو کار چې نه پکې امر وي او نه پکې نهي وي نه شریعت موږ ته په هغې امر کړی او نه موږ منع کړي یو نو په داسې امورو کې په موږ او تاسو واجب دی چې د خپلو مشرانو د خپلو چارواکو خبره ومنو او د هغوی تابعداري وکړو که په داسې کارونو کې موږ د خپلو چارواکو د خپلو مشرانو خبره ونه منو نو موږ ګناهګار یو او چارواکو لپاره روا دي هغوی دا حق دی چې موږ ته په دغه وخت کې تعزیر راکړي موږ جرمانه کړي موږ ته ادب راکړي ځکه موږ خلاف کړی دی د الله د حکم او د رسول د حکم او دارنګې د اولي الامر د چارواکي د قانون نه هم سرغړونه کړې ده دې وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وایي که نه علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وکره ما لم یؤمر بمعصیة بیا د دې نه سخته او ناروا خبره دا ده چې زموږ ځینې وروڼه ځینې مسلمانان ځان ته وایي چې هغوی د امام د خلیفه د والي د وخت د خلیفه په بیعت باندې بالکل عقیده نه لري نو ځینې وایي چې ما خو یاره د وخت امیر او خلیفه سره بیعت نه دی کړی او د هغه ما سره بیعت نشته یعنې مضمون یې دا شو خلاصه ده چې ما باندې د وخت د امیر او د خلیفه اطاعت واجب نه دی د هغه ولایت ما باندې نشته ولې ځکه ما سره بیعت نه دی کړی دا هم یو غلطه خبره ده او خپل ځان له دوکه ورکول دي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک مړ شو د بیعت نه کړی نو دا د جهالت په مرګ باندې مړ کېږي دا اسلامي مرګ نه دی دا بل میتة اهل الجهل والعیاذ بالله او د دې عذاب به د الله په وړاندې وویني په مسلمانانو دا لازم دی چې دا عقیده ولري چې زمونږ امام شته خلیفه شته زمونږ امیر شته مونږ د هغه طاعت کوو په غیر د معصیت اوس که یو سړی وایي چې زه بیعت نه کوم ما بیعت نه دی کړی مونږ وایو ګوره بیعت د هر سړی دپاره نه دی چې هر سړی دې ورځي او د امام سره د لاس میلاو بیعت دې کوي ټول عوامو دا نه چې هر سړی به ورځي امام سره به لاس میلاوی بیعت به کوي بلکې بیعت د یو قوم د یو ملت اهل الحل والعقد مشران چې بیعت وکړو دا نور بیا په هغې کې تابع دي که موږ او تاسو د خپل دین هغه اولنۍ حالاتو ته ځیر شو وګورو آیا د ابوبکر رضی الله عنه سره ټولو خلکو بیعت کړی او د عمر سره ټولو عثمان او علي سره یعنې ماشومانو زړو بوډاګانو ښځو عامو زنانو نه چېرته هم نه هغوی داسې نه و کړی د مکې والا ټول نه راغلی چې ابوبکر سره بیعت کړی نه د طایف والا راغلی او نن داسې نور بس په دې کې هغه خاص خلکو مشرانو اهل الحل والعقد چې کوم د اهلیت والا خلکو هغه راغلل او هغوی مدینې ته او د هغوی د امام سره بیعت وکړو نو د نور خلکو بیعت هم د هغوی د بیعت تابع شو بس دا ورسره شو اوس چې زموږ ځینې مشرانو بیعت کړی دی دا بېله خبره ده که ته په خوله ووایې او که ویې نه وایې خو ستا بیعت دی د امیر سره او که نه بیا ته باغي هر چا دپاره د هر شخص دپاره دا بیعت لازمي نه دی چې په خپله خوله باندې بیعت وکړي او دا ممکن هم نه دی ځکه امیر خلیفه خو په یو ځای کې ملک وي نو د هر ولایت او د هر کلي او د هر علاقې خلکو نشي راتلی چې د هغه خپل بادشاه سره بیعت وکړي او دا ممکن هم نه ده نو عام خلک چې دي دا د خپلو مشرانو تابع دي د خپلو وکیلانو بس د دوی په لاس به هغوی د خپل مشر او د خپل خلیفه سره بیعت کوي چې کله مشرانو اهل الحل والعقد بیعت وکړو نو دا د ټولو خلکو دپاره بیا بیعت شو او امام د ټولو امام شو نو د دغه امام اطاعت بیا په هر چا باندې واجب دی په شرعي امورو کې البته د معصیت په کارونو کې بیا د دې اطاعت په چا لازم نه دی او چې څوک بیا د دې اطاعت نه سر وباسي مخالفت یې کوي نو دغه انسان به د جهالت په مرګ باندې مړي نسأل الله العافیه والحمایه والله الموفق الله جل شانه دې مونږ تابعدار انسانان جوړ کړي الله دې مونږ کې د الله او د رسول سره مینه